پانی ته څوک تللی دي او د هندوستان په طول عرض کې انتر دی چې په بونیر کې د امبیلې غزا ګوره د هغې قیادت ګوره د چکدرې غزا ګوره او قیادت یې ګوره نو تا ته به پکې په نظر راځي چې سید احمد شهید دی شاه اسماعیل شهید دی سرتور ملنګ دی سیدو باباجي دی دا ټول په ټوله د جمعیت علما مرهونې ملت دی بیا پاکستان جوړ شو زه فخر کوم په دې باندې چې د پاکستان د ټولو نه اول آیین ساز او دستور ساز کمیشن د حضرت علامه مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په قیادت کې د پاکستان د آیین لپاره اسلامي دفاعات دا توی کړل نن چې د پاکستان په آیین کې لیکل شوي دي چې حاکمیت اعلی به د الله وي سپر پاور په پاکستان کې سپریم پاور په پاکستان کې دا به الله وي دا د جمعیت علماء اسلام د سیاست برکت دی او بیا د هغې نه وروستو د پاکستان ریاستی او سرکاري مذهب په اسلام وي آیین کې لیکلي شوي دي دا د جمعیت علماء برکت دی پاکستان و اسلامی جمهوری پاکستان وی دا د جمعیت علماء برکت دی د 1956 آیین د 62 آیین د 73 آیین تفصیلاتو کې نظم یو قانون به د قرآن و سنت خلاف نه پاس کیږي آیین پاکستان کې دا خبره لیکلې ده قرآن و سنت ته په اسمبلی کې بالادستي جمعیت علماء ورکړې ده موجوده قوانین به د اسلام په سانچه کې ورچول کېږي اسلامي نظریاتي کونسل به تیاریږي دا د مفتی محمود رحمت الله علیه مرهونې ملت صدر مملکت به مسلمان وي دا د جمعیت علماء برکت او بیا په پاکستان کې به دینی تعلیم ته تحفظ حاصل وي اسلامی معاشرت تبا فروغ ورکولې کېږي حیا وي تهذیب وي اسلامی تمدن وي پرده وي دا ټولې خبرې چې نن په آیین پاکستان کې درج دي دا د جمعیت علماء برکت دی او د دې نه بڑھکر د ټولو نه لوی خدمت چې په 1974 کې کله د ختم نبوت مسله راوچته شوله او آغا مرزا غلام قادیانی چا چې په 1901 کې دعوه وکړله وی زه د مسلمانانو پیغمبر یم او زعیم محمد رسول الله استغفر الله او استاسو نبی ته خو الله صرف او صرف 3000 معجزات ورکړي او ما ته 3 لکه معجزات